د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي خو ځینې کسان وایي چې دې ځل له موږ ته 100 روپۍ میلاویږي ځینې پکې دا خبره کوي چې دې ځل له به 13,000 روپۍ میلاویږي بل دا یوټیلیټي سټور چې دی هغه یې هم بند کړي دي حکومت پاکستان دا اعلان کړی چې کم یوټیلیټي سټورونه دي هغه ټول به بندېږي نو په هغې کې چې کومه سبسډي وه نو هغه سبسډي هم ختمه شوې ده بل دا ځینې کسان وایي موږ ته تر اوسه پورې روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ نو دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرېږدئ نو په دې ویډیو دا اوکې کمنټ چې دی دا لازم لیکئ ځکه یو څو ورځې مخکې موږ هم په دې باندې ویډیو کړې وه چې د بېنظیر روپۍ چې دي دا شروع شوي دي خو ځینې کسان زړې ویډیوګان چې دي هغه ګوري په هغې کې موږ دا ویلي دي چې روپۍ چې دي هغه د ستمبر په میاشت کې شروع کېږي نو هر یو کس چې دی وایي ته دروغ وایه موږ خپلې روپۍ چې دی دا راواغېستلې نو کومو کسانو ته چې دا ویډیو نه ده وررسېدلې نو تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې دا هغو ته ورورسي چې هغو ته پته ولګي چې روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي د ستمبر په میاشت کې چې دی په ټول ملک کې به شروع کېږي خو په ځینې ضلعو کې چې دی اوس روپۍ شروع شوي دي او تاسو خپلې روپۍ راغستی شئ لکه په ټول ملک کې چې دی دا روپۍ نه دي شروع شي خو ځینې داسې ضلعې دي چې په هغې کې شروع شوي دي لکه په مردان کې په ملکنډ کې داسې قسمه قسم نور ځایونه دي چې په هغې کې دا روپۍ شروع شوي دي نو هلته کې چې کومو کسانو راغستې دي نو هغه په ویډیو باندې دغه کمنټس کوي او ځینې داسې کسان دي چې زموږ هغه ویډیو ګوري هغوی روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې نو په ټول ملک کې لا روپۍ چې دي دا نه دي شروع شي اوس چې دی دا به شروع کېږي په دې هفته کې چې دی په یو څو ورځې کې به په ټول ملک کې دا روپۍ چې دي دا به شروع شي نو په هره ضلع کې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي خو ځینې کسان دا خبره کوي چې دا به 13,000 روپۍ چې دي دا میلاویږي نو دې ځل چې دی 10,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي هر کله چې تاسو روپۍ رالی نو د هغې سره رسید رالی تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي او تاسو ته 100 روپۍ چې دي دا میلاو شي بل دا یوټیلیټي سټور چې دی هغه د پاکستان حکومت چې دی هغه بند کړي په ټول ملک کې چې دی هغو دا اعلان کړی دی چې یوټیلیټي سټور چې دی دا ختمو خو د هغې خلاف کسان ناوتلي دي چې هغه احتجاجونه کوي د دې سره به ډېر کسان چې دي هغه بیکاره شي نو هغه کسان خو به ورسره بیکاره شي د هغو خبره خو جدا ده خو که تاسو وګورئ د یوټیلیټي سټور کوم سامانونه چې دي هغه په عام دوکانونو کې میلاویږي تاسو ته یو ذره ارزان میلاویږي خو په عام دوکانونو کې چې دی هغو ورخرڅئ او کم غریب خلک چې دی هغو ته د هغو هغه حق چې دی دا نه میلاویږي نو که د دې د وجې نه دغه کارونه دا خلک کوي نو چې یوټیلیټي سټور ختم شي نو هغه ډېره ښه ده چې ختم شي او د خلکو لاسې سبسډي ورکوي نو هغه بیا برابري نو اوس هغه ځینې کم کسان چې دا خبره کوي چې 13,000 روپۍ به میلاویږي نو دا 13,000 د دې د وجې نه وایي چې تاسو له به د سبسډۍ په تور باندې چې دی کم چې په راشن کې سبسډي وه تاسو ته چې به کم سامانونه میلاوېدل نو اوس وایي چې 2,500 روپۍ چې دي دا به دغه میلاویږي خو حالن ساعت چې دی د دې حکومت نه اعلان کړی چې کله اعلان وکړي نو دغه روپۍ چې دي دا بیا تاسو ته هم د دې روپو سره میلاویږي نو که یوټیلیټي سټور ختم شو نو بیا به تاسو ته هغه د بېنظیر د روپو سره دغه روپۍ چې دي دا به جدا میلاویږي تاسو به یې نه کنه کله چې تاسو آنلاین خپل اهلیت چک کوئ یا خپلې روپۍ چک کوئ نو هلته کې تاسو ته لیکلي چې تاسو د یوټیلیټي سټور د سبسډۍ لپاره چې د هغې لپاره اهل دی نو کم کسان چې د هغې لپاره اهل وي نو هغو ته به 2,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي ځینې کسان وایي چې موږ به خپلې روپۍ څنګه چک کوو نو ګوګل ته لاړ شئ 8171 ولیکئ هلته کې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ چې ستاسو روپۍ په اکاونټ کې جمع شوي دي که نه دي جمع شوي که ستاسو په اکاونټ کې جمع شوي نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي که نه جمع شوي نو تاسو ته بیا دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي که بیا هم طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې دی دا سرچ کړئ نو زموږ ویډیو به درته راشي په هغه طریقه باندې تاسو خپل اهلیت چې دی چک کولی شئ